ښوونځی ستاسې په کور کې. د سپېڅلي او مهربانه رب په نامه السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو په چوپاړ کې یم. د درس موضوع مو د 12م ټولګي د بیولوژي مضمون مربوط د ارثي بې نظمیو په هکله سلا او مشوره ده. د ارثي بې نظمیو تشخیص او د هغې په اړه سلا مشوره ورکول. په ځینې هیوادونو کې د دې مشورو لپاره ځانګړي انسټیټیوټونه جوړ شوي. هغه هیوادونه چې هغه څنګه دي پرمختللي دي یا د پرمختګ په حال کې هیوادونو کې چې کوم دی دغه شیان نه استعمالیږي، نو دې په خاطر باندې کم خلک چې په کورنۍ شجره کې یا په فیملی ټري کې ځینې ناروغۍ ولري نو د هغې لپاره سلا مشوره نه ورکول کیږي، ځکه موږ دلته دغه انسټیټیوټونه او دغه ځانګړي ټیمونه نه لرو، نه هغه شان لابراتوارونه شته دی چې موږ دغه تشخیص کړو چې دغه ناروغي په راتلونکي نسل کې پیدا کیږي او که نه. نو دغه ځانګړي انسټیټیوټونو کې چې کوم کاري ټیم دی هغه خلکو ته مشوره ورکوي. مثال په ډول باندې یو څوک غواړي چې اولاد راوړي، هغوی څه کوي؟ هغوی لومړی ځي او په دغه ځانګړي انسټیټیوټ کې یا په هغه ځای کې څنګه کوي ځان ثبت کوي، راجسټر کوي. هلته عریضه کوي، وایي چې غواړم چې زه اولاد پیدا کړم، نو هغوی دا ځان سره رجسټر کوي او د هغې څخه وروسته دوی بار بار تعقیبوي. لومړی د دوی تاریخچه اخلي، همدارنګه چې کوم د کورنۍ شجرې په هکله تاریخچه اخلي. بیا هغې نه وروسته څنګه کوي؟ د هغې نه وروسته بیا دوی تعقیبوي چې تعقیب په نتیجه کې ګوري چې آیا په دوی کې کومه ناروغي نه رامنځته کیږي. هره هفته کې چې کوم دی ښځې ته یوه ډاکټره ورلیږل کیږي چې هغې ته LHV یا لیډي هیلث ویزیټر ډاکټره ورته ویل کیږي. هغه ډاکټره دا څنګه کوي؟ دا تعقیبوي. نو کومو خلکو لپاره دوی دغه مشورې ورکوي هغه کسان معلوم دي. لاندې خلکو لپاره دوی مشورې ورکوي یا په لاندې حالاتو کې دوی مشوره ورکوي. لومړی خبره دا ده که چېرته د ښځې او خاوند په خپلوانو کې کومه بې نظمي موجوده وي، یعنې کومه ارثي بې نظمي چې د ښځې او خاوند په خپلوانو کې موجوده وي. مثال په ډول باندې البینزم دی، که دغه ناروغي په دوی کې موجوده وي نو دوی ته څنګه کیږي؟ ځانګړي هدایات ورکول کیږي. هغه ښځه او میړه چې څه وي خپلوان وي سره، مثال په ډول باندې چې د ښځه او خاوند سره تره زوی او تره لور وي یا د ماما زوی او لور وي سره، دا چې په خپل منځ کې واده سره وکړي یا په نږدې خپلوانو کې سره واده وشي، نو په دې کې هم ځینې ارثي بې نظمۍ د هغسې جینونو په واسطه چې هغه مغلوب وي څنګه کېږي؟ راښکاره کېږي. او دغه خلک چې خپلوان وي سره واده کړي، تاسې کتلي اکثره خلک چې مثال د کاکا لور سره یا د ماما لور سره یا دې سره واده وکړي، نو بغیر د نه چې علت معلوم وي هغوی ایبورشن ورکوي یا سکت ورکوي، اولاد یې ضایع کېږي، غورځېږي. نو دغو خلکو ته بیا څنګه کوي؟ هغوی مشورې ورکوي، ځکه چې دې کې دا د جینیټیک په اساس باندې دغه نیمګړتیا رامنځته شوې ده، بله کومه ناروغي نه لري. بل که چېرته یوه ښځه په حاملګۍ په دوران کې یا د حاملګۍ د دوران څخه مخکې یا وروسته د ایکس وړانګې اخیستې وي، راډیالوجي وړانګې اخیستې وي، نو دغو خلکو ته هم دوی څه کوي؟ مشورې ورکوي. او بل هغه ښځې چې د هغوی عمر څنګه وي؟ د هغوی عمر 28 کالو څخه څنګه وي؟ پورته وي. که عمر یې د 28 کلنۍ څخه پورته وي، دغه ښځې که چېرته اولادونه بیا راوړي نو په اولادونو کې ځینې جینیټیکي بې نظمۍ پیدا کوي. مثال په ډول باندې ډاون سینډروم ناروغي، ټرنر سینډروم، کلینفیلټر سینډروم، دغه ناروغۍ په دوی کې پیدا کېږي. نو دې په خاطر باندې دوی ته هم دوی بیا هغه مشورې ورکوي، هماغه انسټیټیوټ ته، هماغه لابراتوار ته بار بار د پریګننسۍ په حالت کې راغواړي او هغوی دپاره ټسټونه کوي تر څو معلومه کړي چې بې نظمي په دغه راتلونکي نسل کې شته دی او که نه. راځو ګرانو زده کوونکو بل فصل ته نوې موضوع ده، هغه چې دی مسلز یا عضلات. هغه علم چې د عضلات څخه بحث کوي هغه د مایالوجي په نوم باندې یادېږي. موږ دلته کې عضلات ستاسې د کتاب مطابق وایو چې عضلات د جوړښت له مخې په 3 برخو باندې ویشل شوي دي. یو چې کوم دی سکیلیټل مسل یا سکیلیټي عضلات دي، بل چې دی کارډیک مسل یا د زړه عضلات دي، او بل چې دی سموت مسل یا خوی عضلات دي. د دې ترمنځ توپیر څه شی دی؟ څو فرقونه لري. یو بل موږ وایو چې سکیلیټي عضلات چې دي دا ارادي دي، بل چې دی خطداره دي یا خط لرونکي دي یا محطط دي، او ترڅنګ چې دي ډېرې هستې لري. هره حجره یې څه شی لري؟ ډېرې هستې لري یا ملټي نیوکلیټډ دي.
کارډیک مسل چې دا شی دي دا غیر ارادي دي او دا هم څنګه دي خط لرونکي دي مخطط عضلات دي هستې پکې څنګه وي دوه هستې لري سموث مسل چې دي دا غیر ارادي دي غیر محطط دي او همدارنګه یوه هسته لري دا د دې ترمنځ څه شی دی توپیر دی نو دغه توپیرونه به دی که سکلیټل مسل چې دي دا خط لرونکي موږ یوازې دلته چې وایو سکلیټل عضلات یا سکلیټي عضلاتو باندې بحث کوو سکلیټي عضلات د بدن 40 نه تر 50% کتله جوړوي او تقریبا تر 650 پورې نوعې پیژندل شوي دي یعنی انسان په بدن کې تر 650 پورې سکلیټي عضلات څنګه دي موجود دي دغه عضلات چې د سکلیټ پورې وصل شوي که مثال موږ دا وغواړو چې یو هډوکی دی او دې پورې یو سکلیټي عضله وصل شوې ده دلته نو دغه عضلې د یوې برخې څخه شروع کېږي او په بله برخه باندې څنګه کې ختمیږي هغه برخه چې ته شروع اخلي هغې ته اوریجن ویل کېږي او هغه برخه چې په هغې باندې دغه عضله ختمیږي دې ته چې ویل کېږي انزرشن ویل کېږي نو دا چې دی دا د یو سکلیټي عضلې دپاره په هره سکلیټي عضله کې به دغه دوه نقطې شته دی د اوریجن نقطه او د انزرشن نقطه د یو ځای څخه شروع کوي او په بل ځای باندې څنګه کېږي ختمیږي سکلیټي عضلات چې کوم دي دا چې دي دې کې دوه خاصیتې دي یو چې دی د تقلص خاصیت دی او بل چې کوم دی چې د استرخاء خاصیت دی یعنی دوی کنټراکشن او ریلیکسیشن کوي خو دوه عضلات همیشه یو د بل مخالف وي او دغه عضلات چې د هډوکي سره وصل کېږي د یو ساختمان په واسطه وصل کېږي چې هغه ساختمان ته چې ویل کېږي ټینډن ویل کېږي ټینډن یا موږ ورته په پښتو کې پله وایو د پلې په واسطه باندې دغه عضلات هډوکي سره څنګه کېږي فکس کېږي کلک کېږي خو دلته کې چې یو عضله موجوده ده په دې بل طرف کې هم موجوده وي نو دغه دواړه عضلې یو د بل مخالف عمل ترسره کوي نو ځکه دې عضلات ته یو بل نوم هم ورکول کېږي انټاګونسټک مسل انټاګونسټک مسلز ګوره مثال په ډول باندې دا بازو دی په بازو کې دغه عضله چې دی ته بایسپ وایي یا دوه سرې عضله او شاته چې د ټرایسپ ته نو که چېرته زه د لاس ته حرکت ورکوم دا لاس راغونډوم دا عضله څنګه کوي دا تکلس کوي راغونډېږي خو دا شاتنۍ عضله چې ټرایسپ دا ریلیکس کېږي یعنې دا پراخېږي استراحه حالت ته ځي خو که چېرته زه بیرته لاس بیرته خپروم یا لاس ته بیرته استراحت حالت ته بوځم نو دغه عضله چې دا بیرته استراحه کوي او شاتنۍ عضله چې دا بیرته څه کوي دا بیرته لنډېږي یوه عضله لنډېږي او بله څنګه کوي اوږدېږي یو د بل ضد عمل ترسره کوي ځکه دې ته کوم نوم اخلي انټاګونسټک مسل ورته هم ویل کېږي د سکلیټي عضلاتو حجرات چې دا څنګه کوي دا سلنډري شکل لري یا تار ته ورته شکل لري او دغه حجرات د مایو فیبریل په نوم باندې یادېږي مایو فیبریل که چېرته موږ د دې ساختمان راوالو او د مایکروسکوپ الکترانیک مایکروسکوپ لاندې وګورو دا داسې ساختمان لري په منځ کې د دغه مایو فیبریل په منځ کې چې د مایو فیلامنټ موجود دی هغه چې د پروټیني تارونه دي چې یوې اکټین دي اکټین او بلې چې دي بلې مایوسین دي اکټین چې کوم دي دا نري تارونه دي او مایوسین چې دي دا ډبل پروټین دی دا مثال مایوسین شو او دا بلې چې دي اکټین دي دې ته اکټین ویل کېږي او دې ته مایوسین ویل کېږي دغه دواړه پروټینونه په خپل منځ کې یو د بل د پاسه خویږي او بالاخره دغه عضلاتو د تقلص سبب کېږي که چېرته دغه برخه موږ وګورو چې په یو ساحه کې چې دی دغه اکټین او مایوسین دواړه یو ځای شوي دي یعنې د دې ځای نه نیولې تر دې ساحې پورې دغه په مایکروسکوپ کې څنګه کېږي تیاره ښکاري او دغه تیارې برخې ته چې ویل کېږي دې ته ای بینډ ویل کېږي ای بینډ او په کومه ساحه کې چې یوازې اکټین پراته دي دغې برخې ته آی بینډ وایي دغه اکټین پروټین د یو بل ساختمان سره وصل شوي هغې ته چې ویل کېږي زیټ لاین او د دوه زیټ لاین ترمنځ چې کومه مسافه ده د دې ځای څخه تر دې ځای پورې دې ته سارکومیر وایي نو موږ داسې وایو چې د یوې عضلې
وظیفوي واحد څه شی دی؟ سارکومر دی. همدغه سارکومر کې څه کېږي؟ په دې کې دغه وظیفه صورت نیسي، یعنی د عضلاتو تکالس او د عضلاتو استراحه دلته صورت نیسي، ځکه د اکټین او مایوسین فیلامنټونه په دغه ساحه کې پراته دي، دا پروټینونه دي. او دا پروټینونه څنګه کېږي؟ دغه اکټین پروټین د دې د مایوسین پروټین د اکټین پروټین د پاسه ښویېږي او د ښویېدلو په نتیجه کې څه کېږي؟ دا سره نږدې کېږي او نږدې کېدو په صورت کې تکالس رامنځته کېږي. ګرانو زده کوونکو راځو د عضلاتي مزو یا الیاف د ښویېدو فرضیه یا دې ته سلایډنګ میکانیزم ویل کېږي. سلایډنګ میکانیزم. په سلایډنګ میکانیزم کې څه مونږ وایو چې په سلایډنګ میکانیزم کې چې کله حجره د یوې انګیزې سره مخامخ کېږي، یو سټیمولس یو تنبې سره مخامخ شي، مثال د یو سکلیټي عضله ده که مونږ یې وښیو یو حجرې په نظر کې ونیسو، دغه حجرې ته که دلته نه یوه تنبې راشي، تنبې یو سټیمولس دی او د سټیمولس په نتیجه کې دلته کې دغه د اعصاب په واسطه باندې دا څنګه شوې ده؟ اروا شوې ده، دغه اعصاب ورته راغلی دی. نو د اعصاب چې دلته کې کومه تنبې راوړي نو د اعصاب د اخري نهایت څخه دلته کې چې افرازیږي؟ اسیټایل کولین افرازیږي یا ACTH ورته ویل کېږي. اسیټایل کولین چې افراز شو نو دغه اسیټایل کولین چې یو عصبي لیږدونکې یا نیورو ټرانسمیټر ماده ده، دلته کې د سوډیم چینل خلاصوي. د چیز چینل؟ سوډیم ګیټډ چینل دی. دلته دغه سوډیم ګیټډ چینل چې خلاص شي نو په زیاته اندازه باندې سوډیم داخل ته راځي. چې کله راغی سوډیم مثبت چارج لري که نه، د حجرې داخل به څنګه شي؟ مثبت شي. کله چې د حجرې داخل مثبت طرف ته ځي، په دې هسته په دې حجره کې دننه انډوپلازمیک ریټیکولم شته که نه ER، خو په دغو عضلاتو کې دغه انډوپلازمیک ریټیکولم د سارکوپلازمیک ریټیکولم په نوم یادېږي. په دې کې څه داخل کې موجود دی؟ په دې کې کلشیم موجود دی. د دې انډوپلازمیک ریټیکولم څخه څه آزادېږي؟ کلشیم آزادېږي. او کله چې دا کلشیم آزاد شي نو دغه کلشیم راځي دلته څه کوي؟ دغه د مایوسین رشتې چې کومې دي، دغه کوچني فیمبري ساختمانونه، دا د اکټین د پاسه وصل کیږي. او کله چې وصل شي نو په نتیجه کې دلته کې یو اندازه ATP هم مصرفیږي او ATP مصرف په نتیجه کې دا څنګه کېږي؟ یو بل ته نږدې کېږي. ګوره چې کله دا د دې د پاسه ښویېږي نو دا دواړه زیټ لینونه به یو بل ته څنګه شي؟ نږدې شي. ګوره که چېرته دا موږ داسې وګڼو چې دا یو اکټین او بل چې دی مایوسین دی، که دا مایوسین شي دا اکټین شي، نو دا چې یو او دا زما دواړه لاسونه چې دا زیټ لینونه دي. که چېرته یا دا یو بل د پاسه داسې ښویې شي نو دا زیټ لینونه به یو بل ته سره څنګه شي؟ نږدې شي. دا عضله څنګه شوه؟ لنډه شوله. که چېرته بیرته یو له بل څخه زیټ لینونه لرې کېږي د عضله استراحه حالت ته ځي. نو په دغه ډول باندې یو دغه اکټین او مایوسین پروټینونه یو د بل د پاسه ښویېږي او د ښویېدلو په نتیجه کې د عضلات څنګه کوي؟ خپل عمل ترسره کوي، چې دې ته څه ویل کېږي؟ سلایډنګ میکانیزم ویل کېږي. په لنډ ډول باندې مې درته وویلو. د دې لپاره چې کومه ATP ده دلته کې، نو دغه ATP به څنګه کېږي؟ مصرفېږي که نه؟ دغه ATP په چی بدلېږي؟ په ADP باندې بدلېږي. یو فاسفیټ ترې څنګه شو؟ آزاد شو. دا فاسفیټ بانډ چې ماتېږي، د بانډ د ماتېدلو په نتیجه کې څه کېږي؟ انرژي ازادېږي او دغه انرژي د تقالص لپاره څنګه کېږي؟ په مصرف رسېږي. ګرانو زده کوونکو راځو د نیوران جوړښت ته. نیوران دا د عصبي سیستم څه شی دی؟ ساختماني او وظیفوي واحد دی. ساختماني او وظیفوي واحد. نیوران د عصبي سیستم ساختماني او وظیفوي واحد څخه څنګه دی عبارت دی؟ په نیوران ساختمان ته که چېرته راشو نو موږ وایو چې خپله هر نیوران له دریو برخو څخه جوړ شوی دی. یو یې چې کوم دی چې دی، یو یې سیل باډي ده او بل یې چې دی بل یې اګزون دی او دریم یې چې کوم دی هغه چې دی ډینډرایټ څخه عبارت دی. که چېرته موږ یو نیوران داسې رسم کو، نو تاسې ګورئ دلته کې موږ سره درې برخې دي. دغه برخه چې کوم ده دا چې دی د سیل باډي ده، دا چې دی د ډینډرایډ دی او دا چې دی عبارت دی له اګزون څخه.
ډنډرایټ څه کوي؟ موږ وایو چې ډنډرایټ یو سیاله اخلي، یو پیغام اخلي او چیرته ورکوي؟ حجروي جسم ته ورکوي. او حجروي جسم وظیفه دا ده چې دغه سیاله چاته ورکوي؟ دا اګزان ته ورکوي. او اګزان وظیفه دا ده چې دغه یو سیاله یو پیغام اخلي او بل نیوران یا بل عصب ته ورکوي. دلته کې بل نیوران هم دې سره څنګه موجود وي، خو د یوه نیوران ډنډرایټ د بل نیوران د اګزون سره څنګه کېږي؟ وصل کېږي. بل نیوران چې دلته راځي چې ډنډرایټ په موزیکا ډنډرایټ څه کوي؟ سیاله اخلي او حجروي جسم ته انتقالوي. نو کله چې په دې اګزان کې یو سیاله را روانه ده، نو دلته کې چې اخر ته ورسېږي دی چې دا اګزان ټرمینل دی. اګزان ټرمینل، د اګزان ټرمینل نه بعد هغه سیاله څوک اخلي؟ ډنډرایټس واخلي. ډنډرایټ بیا حجروي جسم ته وړي، حجروي جسم نه بیا اګزان ته ځي، اګزان یې بیا چې دی بل ډنډرایټس ته ورکوي، بل ډنډرایټ بالاخره دغه سیاله په ټول بدن کې څنګه روان وي، عصبي سیستم تر مرکز ته رسېږي یا د عصبي مرکز څخه اطرافو ته ځي. خو دغه اګزان چې دی دا یو پوښ لري په ځینې برخو کې داسې چې دغه پوښ ته چې ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي مایلین شیټ. او د دغه مایلین شیټ په واسطه باندې چې کم نیورونونه چې دغه مایلین شیټ لري په هغې کې د سیالې انتقال څنګه وي؟ چټک ترسره کېږي. ګرانو زده کوونکو راځو د نیوران ډولونو ته. د نیوران ډولونه چې کوم دي دا په مختلفو ډولونو ویشل شوی. دلته موږ یوازې د وظیفې له مخې یا دندې له مخې ډولونه وایو. د دندې له مخې نیوران چې دی په درې ډوله دی. یو چې کوم دی سینسري نیوران دی. سینسري نیوران، سینسري نیوران کم نیوران ته ویل کېږي؟ هغه نیوران ته ویل کېږي چې سیاله یا پیغام چې کوم دی د محیط څخه مرکزي عصبي سیستم ته انتقالوي. د محیط څخه یې چېرته وړي؟ مرکز ته. یعنې داسې وایو چې د محیط څخه دا چېرته پیغام وړي؟ مرکز ته. دویمې چې کوم دغه چې دی هغه موټر نیوران دی یا حرکي نیورونونه چې ورته ویل کېږي. دا هغه نیورونونه دي چې دا د مرکز څخه محیط ته سیاله انتقالوي، یعنې مرکز نه چېرته وړي؟ محیط ته وړي. او دریم چې کوم دی هغه چې دی هغه ته ویل کېږي اسوسییټډ یا میډل نیوران. میډل نیوران یا اسوسییټیو نیوران. د دې نیوران وظیفه چې دی دا د سینسري نیوران او د موټر نیوران ترمنځ چې دغه کم پیغام دی دا څنګه کوي؟ دا یو له بل سره بدلوي یا همدارنګه د دواړو ترمنځ څنګه هماهنګي رامنځته کوي. په دې ډول که چېرته موږ مرکزي عصبي سیستم ته راشو او داسې یې رسم کړو، نو دا لشی دا مثال په ډول باندې لاس شو. د لاس څخه که یوه سیاله راځي دلته کې دې برخې ته یو پیغام راځي، مثال دا لاس ته چې سره مخامخ شو؟ د تودوخې سره. نو تودوخې په نتیجه کې چې دلته کې کوم پیغام اخیستل کېږي دا د کوم عصب په واسطه؟ د سینسري نیوران په واسطه اخیستل کېږي، مرکز ته راغی. خو بیرته باید حرکي نیوران څه وکړي؟ دې ته بیرته حرکت ورکړي چې تر څو د دې څخه ځان بچ کړي. نو حرکي نیوران چې بیرته دلته کې پیغام ورکوي او هایپوتلاموس څخه دغه پیغام بیرته اخلي او دلته ورځي. دلته په منځ کې څه موجود دی؟ منځنی نیوران موجود دی چې دغه منځنی نیوران څه کوي؟ دغه پیغام اخلي او دلته څنګه کوي؟ دې ته انتقالوي. یعنې دواړو ترمنځ د پیغام تبادله چا وظیفه ده؟ د میډل نیوران وظیفه ده چې دغه میډل نیوران څه کوي؟ دغه پیغام بیرته اخلي، پروسیسینګ پې کوي، د پروسیسینګ څخه وروسته یې موټر نیوران ته ورکوي او دغه موټر نیوران څه کوي؟ بیا دغه لاس ته وایي چې حرکت وکړه. مثال په ډول تاسې ګورئ کوم ځای کې چې اور یا تودوخې ته تاسو لاس ورلوئ نو دا لاس په ناڅاپي ډول باندې ټک کوي، شاته ځي. هغه څه شی دی؟ هغه دغه د موټر یا حرکي نیوران یو حرکت دی چې ته ورکوي چې هغه سیاله هغه پیغام چې لومړی د دې څخه واخیستل شو مرکز ته لاړ، مرکز بیرته دغه پیغام حرکي نیوران ته ورکوي او حرکي نیوران په واسطه باندې دلته کې هغه ساحه څنګه کېږي؟ کش کېږي، ټکان خوري. نو دا څنګه کېږي؟ دا په ملي سیکنډ کې صورت نیسي. ګرانو زده کوونکو راځو ساینپس ته. ساینپس څه شی دی؟ موږ ویو چې په فیزیولوژیک ډول باندې د دوو نیورونونو ترمنځ ارتباط ته څه ویل کېږي؟ ساینپس ویل کېږي. یا داسې ویو چې د یو نیوران اګزان او د بل نیوران د ډنډرایټ ترمنځ وظیفوي اتصال ته ساینپس ویل کېږي. خو دا ساینپس چې کوم دی دا بیا مختلف ډولونه لري چې په هغې باندې موږ دلته بحث نه کوو. کله چې دغه وظیفه سرته ورسیږي دغه اتصال دغه ساینپس چې کوم دی دوباره له منځه ځي. دا هېڅکله په مکمل ډول باندې پاتې کېږي بلکې دا یو فیزیولوژیک پیوند دی، یو فیزیولوژیکي پیوند دی. په دغه ساینپس کې څه کېږي؟ ګوره مثال په ډول باندې که چېرته موږ وایو چې دا یو نیوران دی
او دی چې دي دی ډینرایډس دي. خو د بل طرف نه که دا هم یو نیوران دی دی ډینرایډس دي او دې څخه چې غځېدلی دی اګزان غځېدلی. د دغه اګزان او د دې بل نیوران د ډینرایټونو ترمنځ چې دلته کې کومه فاصله پرته ده، کوم اتصال نقطه ده، دغه نقطه چې دا عبارت له ساینپ څخه ده. خو دغه د ساینپ چې کومه خالیګاه ده، دغه خالیګاه ته چې ویل کېږي دې ته ویل کېږي ساینپټیک کلیفټ. کلیفټ چاوت ته ویل کېږي. دغه ساینپټیک کلیفټ دی. په دغه کلیفټ کې څه کېږي؟ که دې نیوران کې د دې ځای څخه یو پیغام راځي، یو سټیمولس راځي، نو داسې انتقالیږي د اګزان د ټرمینل څخه دغې ساحې ته څه انتقالیږي؟ نیورو ټرانسمیټر انتقالیږي. او نیورو ټرانسمیټر چې دي اسیټایل کولین دي، اپینفرین دي، دغه شیان چې دا ټول نیورو ټرانسمیټر کې راځي. یا عصبي لیږدونکي کیمیاوي ماده د نیورو ټرانسمیټر. دلته کې چې نیورو ټرانسمیټر وغورځېږي نو دغه نیورو ټرانسمیټر په دغه بل نیوران په اګزان کې چې کوم دلته کې چینل خلاصوي او بالاخره دغه پازیټیو چارج دلته انتقالیږي او په نتیجه کې دا سیاله د بل نیوران ته څنګه کېږي؟ انتقالیږي. نو کله چې دغه وظیفه سرته ورسیږي دغه ساینپس چې کوم دی دوباره بیرته له منځه ځي. راځو بلې موضوع ته، هارمونونه او د فعالیتونو همغږي. هارمون چې دی موږ وایو چې هارمون دا یو کیمیاوي ماده ده او د یو یوناني کلمې څخه دا اخیستل شوی چې معنی د تحریک او تنبیه. په بدن کې موږ دوه ډوله غدوات لرو، ګلینډز. یو ته چې کوم دی اګزوکراین وایي، اګزوکراین، او بل ته چې ویل کېږي انډوکراین. د انډوکراین غدواتو په واسطه باندې چې افرازیږي؟ هارمون افرازیږي. انډوکراین او اګزوکراین ترمنځ فرق دا دی چې اګزوکراین هغه غدوات دي چې خپل ترکیب شوي مواد یا جوړ شوي مواد د بدن یوې خاصې برخې ته د یو کانال په واسطه ورکوي، یو ډکټ لري. خو انډوکراین غدوات چې دا خپل افرازات دا وینې ته ورکوي او کم کانال نه لري، نو دې ته چې ویل کېږي دې ته انډوکراین غدوات همدې د خاطره ویل کېږي چې خپل افرازات وینې ته ورکوي او کم کانال نه لري. اګزوکراین یوې خاص برخې ته خپل افرازات ورکوي. مثال په ډول لکریمل ګلینډ د اوښکو غدوات یوازې اوښکې سترګو ته ورکوي. سویټ ګلینډ خپل افرازات چې خوله ده یوازې پوستکي ته ورکوي. همدارنګه سلیوري ګلینډ یا د لاړو غدې چې دي خپل افرازات چې ته ورکوي؟ خولې ته ورکوي. خو انډوکراین هارمونونه چې دي خپل افرازات وینې ته ورکوي او د وینې لارې د بدن مختلفو برخو ته څنګه کېږي؟ رسیږي. چې همدغه ماده چې انډوکراین غدوات افرازوي د څه په نوم باندې یادېږي؟ د هارمون په نوم باندې یادېږي. هارمون چې کوم دی څه کوي؟ دا موږ سره په بدن کې مختلف کارونه ترسره کوي. مثال د ودې تنظیم، د ګلوکوز د سطحې تنظیم، د کلسیم د سطحې تنظیم، همدارنګه چې کوم دی د عصبي سیستم سره یو ځای همغږي وي او د عصبي سیستم سره یو ځای د بدن په کنټرول کې څه کوي؟ مرسته کوي. هارمونونه او عصبي لیږدونکي د کیمیاوي پیغام رسونکي په حیث یعنی د نیورو ټرانسمیټر او د هارمونونو ترمنځ یو څه فرق شته. که څه هم عصبي سیستم د هارمون سیستم سره یو ځای کار کوي، خو دواړه یو بل ته لازم او ملزوم دي. که یوازې هارمون نه وي نشي کولی چې خپل هغه وظیفه سرته ورسوي، که یوازې عصبي سیستم یا خپله وظیفه سرته نشي رسولی، نو دواړه لازم او ملزوم دي او دواړه د بدن په کنټرول کې مرسته کوي. خو فرق یې دا دی چې کومه کیمیاوي پیغام رسونکې ماده چې د انډوکراین غدو په واسطه باندې افرازیږي هغه چې دی هارمون دی، او بل چې کوم دی نیورو ټرانسمیټر دی. نیورو ټرانسمیټر، نیورو ټرانسمیټر او هارمون ترمنځ فرق صرف دومره دی چې نیورو ټرانسمیټر یو خپل عمل په چټکۍ سره سرته رسوي، خو عمر یې څنګه دی؟ کم دی. خو هارمون چې کوم دی د دې دغه یو کار چې دا په کلاره سرته رسوي، عمر یې هم څنګه دی؟ زیات دی، یعنې له منځه نه ځي په اسانۍ سره. خو دا نیورو ټرانسمیټر ډېر زر بیرته دوباره تخریبېږي، له منځه ځي. نو دواړه یو له بل لپاره څنګه دي؟ لازم او ملزوم دي. ځینې مواد دی، ځینې مادې داسې دي چې هغه هم هارموني خاصیت لري او هم نیورو ټرانسمیټر خاصیت لري. مثال په ډول اپینفرین. اپینفرین که اپینفرین چېرته د عصب څخه یا د عصب د نهایت څخه تولید شي، افراز شي، نو دا یو نیورو ټرانسمیټر په صفت کار کوي، زر تخریبي. خو که چېرته دا د اډرینل غدې څخه افراز شي، اډرینل ګلینډ څخه، اډرینل ګلینډ هغه غده ده چې د پښتورګو د پاسه موقعیت لري، د هغې څخه افراز شي، نو دا بیا د هارمون په صفت کار کوي او دې ته بیا فلایټ اینډ فایټ هارمون ورته ویل کېږي. یعنې د جنګ او جګړې په وخت کې
د تیښتې یا د جنگ هارمون ورته ویل کېږي. کله چې یو څوک د ویرې سره مخامخ کېږي، مثال په ډول باندې یو کوڅه کې روان یو ناڅاپه در سره یو غټ تور سپی مخامخ کېږي، نو ته خامخا هیجاني کېږي، یره ورته پیدا کېږي. نو په نتیجه کې ته څه کوې، یا فایټ کوي یا فلایټ کوي، یا جنگ کوي یا تیښته کوي، چې دغه دواړه څه پورې اړه لري؟ دا د اپینفرین هارمون پورې اړه لري. تاسې ګورئ یو څوک وایي چې پلانکي ځای نه مې ډېر یو غټ جمپ و، خو هغه وخت کې د سره ډېره زیاته ویره موجوده وي. که په نارمل حالت کې هغه ځای ته راشي ورته وګوري، دا سوچ ورسره چې دې ځای څخه ما دا جمپ څنګه وهلی دی، هغه ټول څه پورې اړه لري؟ هغه اپینفرین هارمون پورې اړه لري. ګرانو زده کوونکو، دا و د نن ورځې درس. تر بیا چې ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم، په پاک رب مو سپارم، هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.